وی آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک چې تره لراغه ویلی دو چې داسې سیری پروتو د ما محترم سیری مانه په منځ داسې سیری کړو او په بدن کې دنه چې کوم اعضادي زړه پړپوس اینا کلمه هر څه ته بار رستیو زما محترم گویا باطینی پرده مولکولو کړو چې انسان ته سیری خو بربنډه به کنه د ما محترم وی نبی السلام مبارک چې او کتل وی جړل وته ډیر زیات ترته او جړل او نبی السلام په سلګو او جړل داسې او جړل وی ترته ډیر مظلومه قسم دی په مختزمکا په اسلام کې د ټولو نه زیات ظلم په مسلمانانو کې د نبی السلام مبارک د تر سره شوی دی چې نه په وسکیږي د رحمت پرخته داسې مجلس او داسې جماعت سره چې په هغه جماعت کې سپی رواني یا په هغه جماعت کې ګنګړې پونکی او د شپېلې باجی ماجی مخکې حدیث کې سره تصویر ذکر شو چې په کم کور کې یا مجلس کې تصویر هغه ځای ته د رحمت پرښتې نه راځي نننی حدیث کې هغه حدیث دی لیکن نبی اسلام مبارک سره یو ټکی اضافي کړی دی چې هغه جرس دی جرس پیژنې ګنګړي چې وی عایشه رضی الله تعالی عنها فرمای زمون کور ته یو زنانه رااله وی هغې خپه کې پانزیب اچولی اوسني زنانه پانزیبونه اچي وی عایشه رضی الله تعالی عنها ورته وفرمایل چې اوزه ای پرښتې زغلونکې یا وباسه دا پانزیب د خپې نه وی هغه زر ښکته شو د خپې نه پانزیب ویسته نو دې کې د یوې مسلې پته ولګېده چې پانزیب یا ګونګړي په خپه کې اچول دا چې کوم دی نو منع دی او دغه ځای ته د رحمت پرښتې نه راځي ځکه ګونګړو له شیطانان راځي ځکه دا جرس چې دی دا د شیطان ګنټي ده او کوم ځای کې چې شیطان هغه ځای ته پرښتې نه راځي او کوم ځای کې چې پرښتې هغه ځای ته شیطان نه راځي یا په کوم مجلس کې چې سپي نبی اسلام مبارک فرمایي هغه د رحمت نه لري او ما وی نبی اسلام مبارک په باره کې رب فرمایلی دي گویا الله موږ له رحمت والا پیغمبر راکړی دی الله ورته وفرمایل قرآن کې وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اے محبوبه ته ما نه لېږلې د خپل امت دپاره مګر رحمت مې لېږلې پته ولګېده چې د بنده دپاره د یو مسلمان دپاره د ده په زندګۍ کې رحمت ډیر اصل شی دی د ما محترمو ځکه الله پیغمبر رحمت را لېږلی دی د ما محترم او رحمت یې په څنګه شکل کې را لېږلی دی د نبی اسلام کردار ګوره وی د نبی اسلام تره چې حمزه د سره د نبی اسلام درې رشتې وي یو یې ترمو د نبی اسلام ترمو بل د نبی اسلام د بچپن دوسمو د نبی اسلام امزولی دریم نمبر د نبی اسلام رضاعی رور مو نبی اسلام چې د کومې وینځ نه پیس کړیو د حمزه رضی الله تعالی عنه د دغه وینځ نه پیس کړیو نو څو رشتې شو سره د نبی اسلام درې رشتې شوې د نبی اسلام ترمو د بچپن دوست مو او رضاعی رور مو پیم مو سره سکریو په بچپن کې وی دا حمزه رضی الله تعالی عنه چې کله هندي دا یو صحابیه د بیا مسلمانه شوی وه د په خپل غلام وحشی ابن حرب باندې دا حمزه رضی الله تعالی عنه چې کله شهید کو ظلم انتها ته ګوروي وی چې کله شهید کو نو سترګې ته ویستې مسلې ولا ورکړه سترګې ته ویستې د ما محترمو شونډې ته پرې کړې غوږونه ته پرې کړه پوزه ته په دا بیخ کې پرې کړه پوزه ته پرې کړه تر دې چې دا سینه نه ده د مرۍ نه والا تر نامه پورې لاندې د ګیډې پورې اوښلو زما محترمو و په ګیډه کې چې دننه کومې کلمې پړپوس اینا او زړه دي هغې ته بار راویسته عام سړی نه دی د پیغمبر تره دی زما محترمو وی آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک چې تره لراغې ویلی ده چې داسې سیری پروتو د ما محترم سیری مانه په منځ داسې سیری کړو او په بدن کې دننه چې کوم اعضادي زړه پړپوس اینا کلمې هر څه ته بار رستیو زما محترم گویا باطینی پرده مولکولو کړی و چې انسان ته سیری خو بربنډی به کنه د ما محترم وی نبی اسلام مبارک چې وکتل وی جړل ورته ډیر زیات ترته او جړل او نبی اسلام په سلګو او جړل داسې او جړل وی ترته ډیر مظلومه قسم دی په مختزمکا په اسلام کې د ټولو نه زیات ظلم په مسلمانانو کې د نبی اسلام مبارک د تر سره شوی دی
او आवाज یې وکړ الله دونه ظلم د ما تره سره ولې و الله دا خو زما تره نو الله دا زما د بچپن یارم و الله دا زما دعایي رورم دی خدایه نن ما ته تا د ده جوسه په داسې حالت کې اوچلو وښوله الله چې زه پیغمبري سینه چې د پیغمبر الله لویه سینه پیدا کړي الله پیغمبري سینه نن دیګ ته کتو ته تیاره نه ده نبی اسلام مبارک جاړي او الله ته ګوري الله ډېر ظلم شوی دی زما تره سره او هغه ظلم یوې زنانه کړو چې هندی نامه ده او د ابو سفیان ښځه ده زما محترمو اینې او زړې ترې راوستي وو په اغینه کې تارونه ورکړي وو غاړې ته یې اچولي وو زړې یې ول لاس کې نیولی وو عربو ته اعلان وکړ او عربو دا هغه حمزه دی او د هغه زړه دی چې زه پرې چکونه لګوم په زړه یې ولې چکونه لګول زما محترم زه هم په عام زړه باندې چکونه نه لګول د پیغمبر د تره په زړه باندې چکونه لګول زما محترم نبی السلام مبارک جاړي ډېرې وجړل الله ډېر ظلم شوی دی وایي دغه نبی السلام مبارک چې کله اعلان وکړ زنانه مسلمانېدې نبی السلام مبارک انداز ته ګوره زما محترمو که دا کار مو تا سره چا وکړه قسم په خدای چې زه به د هغه ټول خاندان ختم کړم دا زموږ ایمان اسلام دی اوس د نبی السلام انداز ته ګوره وایي ښځو اعلان وکړه د الله رسول ستا په لاس باندې بیعت کوو وایي ټول نبی اسلام مبارک ورته یو زنانه پکې مشره کې وایي یو زنانې پکې مشره که څادرې اچولې دی نبی اسلام مبارک ورته وی ایمان راوړی وایي د الله رسول ایمان راوړو وایي ښه وایي شرک به نه کوې هغه ورته د الله رسول وی نه به کوو شرک نیغې نیغې خبرې ډېرې کولې ښځو کې هم بعضې ښځې داسې چې د هغې ژبه الله قینچي پیدا کړي خلک ته په عذاب ډېر بچي ته په عذاب خاوند ته نیغېږي ګویا په قام په خاندان په ګاون کې ته خلک تنګي موږ وایو هلکه دا زنانه ډېره خلوره ده جی دا ډېره جبوره زنانه ده خلک ته تنګ دي یا بعضې زنانه وي جی دا زنانه ډېره تورې ژبې واله ده الله دې موږ د دې نه وساتي وایي دغه زنانه چې ډېره تیزه ژبې واله وه چې یو انسان د پیغمبر د تره په زړه باندې چکونه لګوي عام زنانه بني نبی اسلام مبارک ورته وفرمایل وی شرک به نه کوې زنانه ورته وي موږ نه کوو شرک چې ستا په لاس بیعت کړو دوباره ورته نبی اسلام مبارک وفرمایل چې زنا به نه کوې دا زنانه ورته وي زنا اسم موږ نه کوو وي مخکې مسله وایه وي زنا اسم موږ نه کوو نبی اسلام حیران دی چې دا څنګه دغه دی نبی اسلام مبارک ورته وي قتل او مسلمانانو قتل به نه کوې دا زنانه ورته جواب کوي قتل خو موږ اسم نه کوو تا راله ټول بچي مړه کړه په جهاد کې نبی اسلام حیران دی چې دا څنګه زنانه ده عمره سره بیعت کوي عمره ته نیغېږي نبی اسلام مبارک ورته مسلمانان به نه قتل کوې وایي موږ نه قتل کوو تا راله بچي قتل کړه نبی اسلام ډېر حیران دی الله دا څنګه ښځه ده عمره ته بیعت کوي عمره ته نیغېږي نبی اسلام مبارک ورته وفرمیل وایي غلا به نه کوې هغې ورته جواب کوي وی یاره نبی اسلام ته وي د الله رسوله که چېرته زما خاوند چې دی ابو سفیان ډېر شوم دی نو کله کله زه د هغه د جیب نه پیسې ووهم دا خیر دی جایز دی او دا مسله چې ته زنانه ونه وي کنې بیا به د ټولو خاوندانو جیبونه وي وایي دا جایز دی نبی اسلام مبارک چې وره چې دا د ابو سفیان کور واله ده وایي هندنې نبی اسلام مبارک باندې ویښته ودرېده دا هغه زنانه ده چې د نبی صلوات والسلام مبارک ترې شهید کړی دی په منځ باندې سیرلی دی کلمې پړپوس اینه او زړې ترې ایستی دی زما محترم نبی اسلام مبارک ورته هندنې وایي او د الله رسوله هنده یم وایي ته هغه نه چې زما تره دې سیرلی دی وایي زما په مخ ستا اواز په ما بد لګېږي وایي د الله رسوله ما ته به الله معافي وکړي که نه زه ایمان قبلوم نبی اسلام مبارک چې سر ښکته کړی و زه یم که نن ما تاله داسې څوک رالی سم خیال دی موږ بیا معاف کړو زما محترم نبی اسلام مبارک ورته وفرمایل قسم دی د نبی اسلام ورته وفرمایل چې الاسلام یهدم ما کان قبله اسلام داسې دی چې مخکې دې څه کړي هغه ټول کرش کوي او ختم کوي نبی اسلام مبارک ورته وفرمایل نبوت والا لاسونه یې اوچت کړه وایي ما زه د الله د رضا دپاره معاف کړی ټول څوک سره سبحان الله داسې د نبی اسلام انداز باید زنانو کې داسې نبی اسلام وایي ایمان قبلی زما د تر دشمنه د زما ترې قتل کړي راته نیغې نیغې خبرې کوي या हबीब सलाम अलैका सलाम